د رمضان ریلیف پیکج به د کم وخت پورې چلیږي او تاسو ته به دا روپۍ د کم وخت پورې میلاویږي. دغه شانتي د ځینې کسانو په کارډونو کې چې دی فرق راغلو، لکه په نامبرو کې فرق راغلو، نو د هغو لپاره هم معلومات دي او نور اهم معلومات چې دي هغه سره هم شیر کوم. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو د رمضان ریلیف پیکج چې دی هغه شروع شوی دی. دا دوه قسمه پیکج دی، یو 13,000 دی، یو دی 12,500 روپۍ. دوه قسمه پیکج دی، یو د صوبایي حکومت دی، یو د وفاق د طرفه دی، لکه یو د وزیر اعظم د طرفه دی او یو چې دی هغه د وزیر اعلی د طرفه دی. نو دا دواړه چې دي دا تاسو ته میلاویږي. په دې یو کې خو ځینې کسانو چې خپل رشته دار لیکلی دي، خو په دې بل کې خپل رشته دار نه دي لیکلی شي، نو په هغې کې به تاسو ته هم دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي. اوس ورځې مخکې یو کس راغلی، یو 2-3 میاشتې مخکې یو دکان ته راغی، هغه زما 10,000 روپۍ په تېر شوي کال 10,000 روپۍ ورکړل. نو هغه زما په دې کارډ باندې دا 10,000 روپۍ دي، دغه 10,000 روپۍ راوکاږه، ځکه چې په وخت کې زما په کارډ کې چې دی فرق و. نو کارډ بیا جوړ کړو، نو هغه چې دا 10,000 روپۍ به ماته د رمضان ریلیف پیکج چې دی دا میلاو شي. نو دغه د رمضان ریلیف پیکج چې دی دا داسې نه میلاویږي. د رمضان ریلیف پیکج چې دی د دې لپاره تاسو رجسټریشن وکړو، او کله دا ستا په نوم باندې رالو نو دا به تاسو په ټایم باندې رالی، چې په ټایم یې راواغستل نو دا به تاسو ته میلاویږي، چې په ټایم یې راوانغستل بیا دا تاسو ته نشي میلاویدلی. دا داسې نه دی چې دا به ستاسو په اکاونټ کې د حکومت چې دی هغه دغه حساب دی چې هغه ستا اکاونټ راولېږي او واپسي بیا خزانې ته چې دی دا واپسي بیایي. داسې نه کوي چې دا به د په اکاونټ کې پرتي او دی چې دی د ځان له هر ټایم چې دی دا رایستی شي. نو هغو له خپل څه ټایم ورکړی، د هغه ټایمه پورې چې دی دا تاسو ته میلاویدی شي. نو دې ځله چې کوم د رمضان ریلیف پیکج دی هغه صوبایي دی او هغه که د وفاق دی، که دواړه دي، که 13,000 دی او که 12,500 دی، نو دا دواړه چې دي دا به تاسو ته میلاویږي د اختر د شپې پورې. که دا روژه چې دا د یو کم 30 وه نو د یو کم د 30مې پورې میلاویږي، که د 30 وه نو د 30 پورې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. خو د اختر په سهار باندې به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. په دې کې به د ځینې کسانو کارډونه چې دي په هغې کې فرق راغلی، په نمبرو کې چې دی فرق راغلی. د کومو کسانو چې په نمبرو کې فرق راغلی نو د هغو کارډونه چې دي هغه دوباره جمع شوي دي، کېدای شي ستاسو دغه روپۍ تاسو ته میلاو شي. لکه د ځینې کسانو په شناختی کارډ په نمبر کې فرق راغلی، د ځینې د موبایل په نمبر کې فرق راغلی، نو هغو ته میسج نه دی راغلی. نو کومو ته چې میسج نه دی راغلی نو هغو په خپل کارډ باندې چې دی ډایرکټ کتی شي. خو د کومو کسانو چې په شناختی کارډ کې فرق راغلی دی نو هغه دې دغه چل وکړي چې کارډونه دې ویسي تاسو د چا سره جمع کړي هغه به تاسو له دغه برابر کړي، چې برابر کې کېدای شي چې تاسو ته دغه میلاو شي. خو یو څو ورځې پکې دي، تاسو دا ویډیو ګورئ، کېدای شي چې هغه روپۍ ختمې شي. یو څو ورځې پکې دي، تاسو له وس نه پکار دي چې لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا چک کړئ او خپل کارډونه چې دي دا برابر کړئ.